دا ملګرو پر دې فورم باندې پیش کړی دی د دغه قرارداد سره موږ اتفاق هم کوو اختلاف هم لرو د اتفاق خپل دلیل دی او د اختلاف هم بلا دلیله موږ نه لرو بلکې دلیله سره یې لرو اول چې دا کم جذباتي ماحول په اسمبلی کې نیمه غانټه له مخه په جذباتي اندازو باندې سوی دی د دې بنیادي وجه څه ده د دې د وجې ښوولو دپاره زه یو څه تمهیدات پیش کول غواړم هغه دا دي بلوچ ډېر دی که پښتون ډېر دی بلوچستان ډېر دی که سند ډېر دی او سند ډېر دی که پنجاب ډېر دی دا خبره ولې د دې بنیاد جوړیږي چې څوک خوا بدوي چې دا ډېر نه دی لږ دی او دا ډېر نه دی لږ دی د دې څه وجه ده د دې اصل بنیادی وجه ظلم و بې انصافي ده او د ظلم و بې انصافي بنیاد دغه افرادي قوت دی دغه زموږ سیاسي نظام دی او دا د دې ملک بدبختي ده او دا د قومونو تباهي و بربادي ده او دا د اسلامي عقیدې او نظریې خلاف یو عمل دی چې روان دی اسلام د اتحاد و اتفاق دعوت ورکوي امت او انسانیت ته د پیار او د محبت دعوت ورکوي دا زموږ په مابین کې چې بې اختلاف دی د دغه بنیاد اصلي بنیاد یې دغه ظلم و بېدیني ده ظاهره خبره ده زموږ نظام غیر اسلامي دی خلک وایي اسلامي دی زموږ دستور غیر اسلامي دی خلک وایي اسلامي دی زموږ د معاش او د وسایلو تقسیم غیر منصفانه او غیر اسلامي دی خلک وایي اسلامي دی په دا ملک کې تر ټولو هغه جرم علل اعلان کږي چې په قانون کې د ملک او په دستور کې د ملک پر هغه باندې سنگین غداري نوم شو سوی دی په دې ملک پاکستان کې سنگینه غداري کم شی ده د خپل دستور خلاف کار کول او د خپل دستور د مملکت په دغه عمل نه کول او دستور معطل کول او مفلوجه ساتل دا د ملک په دغه دستور کې لیکلي دي چې دا سنگین غداري ده دغه دستور چې دا موږ نه دی جوړ کړی د دې ملک دغه قومي ادارو جوړ کړی قومي اسمبلی پاس کړی دی او بیا سینټ منظوري ورکړې ده په دې دستور باندې نه صدر مملکت عمل کړی دی نه وزیر اعظم او نه چیف جسټس آف پاکستان عمل کړی دی په دې ملک کې په دې دستور کې لیکلي دي چې دا ملک مذهب به سرکاري اسلامي او د اسلام منبع د الله کتاب او د رسول سنت دی
په دې ملک معاش بینکاری کاروبار دا پر سودی نظام مبني دی دلته سودی نظام رائج دی دلته له نورو مملکتو څخه قرضداري اخیستل کله یورپ ده کله IMF ده او کله نورو بین الاقوامي ادارو بینکو څخه ده د سود پر بنیاد اخي او د الله په کتاب کې سود ته جنگ ویل سوی دی له الله سره چې دا له الله سره جنگ دی پر دې باندې د ټول پارلیمنت ممبران که صوبایي دي که قومي دي او که د سینټ اداره او ممبران دي خاموش دي دا دستور دا وایي چې دا کاروبار به په دې ملک کې نه چلېږي دا قانون دا وایي چې د دې ملک سرکاري مذهب اسلامي د اسلام په مقابله کې او په ضد کې او د اسلام مخالف قانون به نه جوړېږي موږ کوم مثال درکړو د الله په کتاب کې د غله سزا د لاس پرې کول دي زموږ عدالت یې په میاشتو سزا ورکوي د الله په کتاب کې د قاتل سزا سر پرې کول دي دی به قتلوي دلته 25 کاله جیل دی عمر بد چې ورته عمر بد یو شی دلته نشته په قومي زبان سره دلته زموږ د قوم چې د پنجابي او د سندي او د بلوچ او د پښتون او د نورو کوچنیو قومیتو که هزاره دی که هر څوک چې دی دا قومي زبان اردو ده په دغه دستور کې دا لیکلي دي چې قومي زبان د دې ملک پاکستان به اردو وي لیکن دغه حیثیت نه دغه دستور پیدا کړی دی او نه دغه قومي ژبې پیدا کړی دی اوس پښتون د ولس دا اردو نشي ویلی چې زموږ قومي زبان ده عام بلوچ کلیوال بلوچ دا اردو نشي ویلی بې له بلوچۍ په بله ژبه نه پوهېږي عام پنجابی او سرایکی دا له سرایکي او له پنجابي ماشه وه اردو نشي ویلی دا اردو که بلوچ دی که پښتون دی که سندی دی که پنجابی دی که سرایکی دی که هزاره دی مخصوص خلک دا اردو زده ده د هر سړي اردو نه ده زده زموږ د مټا خان صاحب اردو نه ده زده زموږ د نعیم صاحب د اسمبلۍ ممبر دی اردو یې نه ده زده د عام شپانه او کلیوال اوس وجه څه ده چې دا دستور دی د دغه په درې لیکې باندې د پاکستان هغه فوج چې د دنیا د فوجونو بهترین فوج دی او باصلاحیته فوج دی په هر حواله باندې د دغه تشکیل او د دغه تقریر او د دغه حلول او د دغه اختتام د دغه منصب ورکول او له دغه منصب اخیستل په پاکستان کې لوی منصب صدارت دی د ملک هغه هم د دغه دستور په رڼا کې په یوه لیکه باندې ختمېږي او جوړېږي د قومي اسمبلۍ ممبر د سینټ ممبر د صوبایي اسمبلۍ ممبر دغه قومي ادارې او سیاسي پارلماني ادارې دا د دغه دستور په یوه لیکه جوړ او ختم دي چې دستور یې اجازت کوي یو عام سړی دی یو عام ووټر دی شهباز شریف یې نوم دی دا د ګډ ملک وزیر اعظم په دې وجه جوړېدای شي د ګډ ملک مملکت وزیر اعظم دی او ډاکټر علوي د ګډ ملک صدر دی او د چیرمین سینټ چیرمین په ګډ پاکستان چې اعلی پارلماني اداره ده قانوني ایوان بالا چې ورته وایي
هغه د دغه دستور په ځایوالي کې باندې دا حیثیت پیدا کړی دی او که چیرې د دغه حیثیت خلاف عرض کول دا غواړم خبره دا نه ده چې بلوچ ډېر دی که پښتون ډېر دی دلته مقابله د پښتانه او د بلوچ نه ده دلته د پښتانه او د پنجابي نه ده دلته د پنجابي او د بلوچ د سندي مقابله نه ده دلته مقابله د ظالم او د مظلوم ده بلوچ 15% ظالم دی 95% مظلوم دی پښتون 15% ظالم دی 95% مظلوم دی زه درښیم دا قرارداد چې خلک یې داسې نوټس اخیستی دی چې دا مردمشماري د معتبره سي پنجاب سازش کړی دی یقینا یې سازش کړی دی لیکن عام پنجابي سازش نه دی کړی هغه د پنجابي ظالمه طبقه چې پر 15 مظلومه پنجابي باندې حکومت کوي او وسایل یې په لاس کې قبضه کړي دي هغه پنجابی ظالم دی له دغه بلوچ سره له دغه پښتانه سره له دغه سندي سره له دغه سرایکي سره له دغه سره هغه ظالم دی ګډ پنجابی ظالم نه الله د ظلم خلاف اقدام کوه مقابله کوه او چیوار ظالم د وسایلو تقسیم او د مسایلو حل د انسانانو له رایې سره وابسته کوي چونکې انسانان د پنجاب ډېر دي نو وسایل به په هغه خوا دي د جمهوري سیسټم دغه بدوالی موږ منو چې دغه جمهوریت دا د فلاح او د بهبود جمهوریت نه دی دا د بربادۍ او د تباهۍ جمهوریت دی ولې عام ولس ته هغه ازادي نشته چې دی رایه په ازادي ورکړي دی د خپل پارلماني ممبر انتخاب په ازادي وکړي نو دغه استحصالي طبقه که بلوچ دی که پښتون دی که پنجابی دی که سندی دی دا پر دا قوم باندې مسلط دي د سازش په طور د سازشي ارادې تحت مسلط دي موږ د دغه ظلم خلاف یو موږ دا خبره کوو چې پاکستان هلته یو ځای اوسېدلی شي چې هر چا ته انصاف ورسېږي او انصاف هلته ورسېدلی شي چې د وسایلو تقسیم د قومي اسمبلۍ له ممبره سره تعلق نه ولري قومي اسمبلۍ ممبر ده قانون جوړېدو دپاره خپله رایه ضرور ورکړي د ملک دپاره د قانون ضرور جوړ کړي لیکن د وسایلو تقسیم د اکثریت پر بنیاد نه وي او زه و دې ته موږ ډېر په حیراني باندې ولاړ یو چې ایوان بالا سینټ دی د قانون آخري منظوري سینټ ورکوي او بل چې د قومي اسمبلۍ کې پیشږي د اکثریت پر بنیاد باندې چې یې منظور کې بیا یې سینټ له اصلی او ایوان بالا په قانون کې بالادست او زبردست قوت دی او قومي اسمبلۍ د هغه ذیلي اداره ده لاندې اداره ده بې اختیاره ده که دی قانون جوړ کړي چې سینټ منظوري نه کړي ور قانون نصیحت یې نه دی دورې اهمه اداره ده لیکن و دغه اداره ته ولې مالیاتي امور او د ملک وسایل په اختیار ولې نه ورکوي وجه څه ده وجه دا ده چې په دې کې متناسب نمایندګي ده پښتون هم صوبه بلوچستان هم 15 کسان 18 کسان لري پنجابی هم 18 کسان لري سندی هم 18 کسان لري پښتونخوا خیبر هم 18 کسان که چیرې و دغه ته د مالیاتي امور او د بجټ وسایل په لاس او په اختیار ورسي ښکاره خبره ده و پنجاب ته به 4 روپۍ وروځي 3 روپۍ به د سندي او د بلوچو د پښتانه وي پنجاب دا د ځان دپاره نقصان بولي ځکه مالي امور له ایوان بالا څخه اخیستي دي له معزز ایوان اخیستي دي وزیري اداره چې قومي اسمبلۍ ده و هغه ته یې ورکړي دي حکومت هغه جوړوي وسایل هغه تقسیموي د ده د ظلم لاس کې خلاص
نو موږ چې د دې قرارداد سره اتفاق کوو، اتفاق مشروط دی، اتفاق مدغه دی چې بلوڅه ته مظلوم یې، پنجاب ظلم در سره کړی دی، دا خبره ستا صحیح ده. تا چې کومه مردم شماري کړې ده دی در کموي، دی د منحوسې ارادې تحت د منصوبې تحت ستا آبادي کموي چې ته د وسایلو خاوند نشې. دا اراده د دغه ستا په بابت باندې بې انصافي بولم او صحیح بولم، ستا چیغه وبوغه چې ته وایې له ما سره ظلم روان دی د یو مضمومې ارادې تحت. په دې کې زموږ یو شک نشته، موږ دا اتفاق در سره کوو. لیکن زه دا خبره هم پوښتم چې د ملک پر لیول پنجابی ظالم دی، پر ګردو قومو ظلم کوي، د صوبې لیول له راسه، د صوبې لیول له ته وسایل هلته وایه پر سړي مه را تقسیموه. ستا ممبران ډېر دي، ستا سړیان ډېر دي، په دغه نتیجه کې ته له ما وسایل ډېر وړې، زه مظلوم پاته کږم. دا دلیل او دا منطق پیښې دلته راسه، کراچي له راسه، خیبر پښتونخوا له راسه، چې د کم چا آبادي زیاته ده، د کم چا نفري زیاته ده، د هغې نفرۍ د زیاتو پر بنیاد باندې بیا دلته تا هم مظلومان ساتلي دي، ته هم پر هغو باندې ظالم یې. لکه پنجابی چې پر تا ظالم دی، ته پر دلته بیا پر مظلومو خلکو باندې ظالم یې. سل واره پر دغه پلیټ فارم ما دا خبره کړې ده چې دا کوټه چې 15 لکه ده، 15 لکه خلک د 2 کروڑو 13 لکو څومه حصه جوړېږي، 8مه حصه یې جوړېږي. لیکن وسایل د بلوچستان د بجټ ښه نیم دلته په دا کوټه کې لګېږي. پر څه بنیاد؟ نصر الله زیری زه ممبر یم، ما ته به د مولوي نورالله مطابق او برابر ما ته به د وسایلو حصه راکوې. اکبر خان وی بابو صاحب شاوانی صاحب 11 ممبران، 11 پټي، 11 منډې وړي او کلاس افلا ته یوه ونډه ورکوي. نو دلته ته پر کم بنیاد په 15 کیلومتره کې د بجټ نیمه وړې او وګړ بلوچستان ته چې له هبه یې راواخې، بیا ته کټو ډبرې له افغانستانه یې راواخې، بیا تر سنده، بیا تر پنجابه پورې و دغه ته بیا نیم بجټ ورکوې. دا ستا انصاف دی؟ لیکن مظلوم پښتون، مظلوم بلوچ، مظلوم سندی، مظلوم پنجابی، موږ دا پیغام ورکوو چې دا د پښتانه و ظالم ته پښتونه ووټ مه ورکوه، د بلوچ و ظالم ته بلوچه ووټ مه ورکوه، د سندي و ظالم ته سندی ووټ مه ورکوه، د خیبر پښتونخوا مظلومه د خیبر پښتونخوا خان او بدماش و زورور ته ووټ مه ورکوه، و خټک ته یې مه ورکوه، و خپل نماینده ته یې ورکه چې انصاف یې په کردار کې او په ضمیر کې. ډېره د افسوس دا آخري نشست دی. زه ممبر ہوتے ہوئے ما دلته انصاف نه دی پیدا کړی، زما حلقې انصاف نه دی پیدا کړی. دلته بلوچ ډېر دی او پښتون کم دی. د ډېروالي او د لښکرکشۍ په نتیجه کې بلوچ د پښتانه استحصال نه دی کړی. دغه قدوس بزنجو او د حکومت د حکومت په شکل کې له پښتانه سره استحصال یې کړی دی او بلوچ استحصال یې هم کړی دی. د غریب بلوچ پیسې دغه ممبران وړي، پیسې دغه وزیران وړي، نوکرۍ دغه وزیران غواړي چې سردار دی، میر دی، خان دی، بزرګ دی، جاگیردار دی. دغه خلک په خپلو حلقو کې پر غریبانو مسلط دي. له رای شماري څخه اخیستلو څخه بعد بیا تر دغه حکومته جوړولو، بیا تر دغه حکومته ختمولو د دوی د دا ظلم سلسله روانه ده. جناب چرمې، خبره دا ده موږ د هر ظالم بغاوت کوو، که هغه په هره جامه کې، که د بیروکراسي په جامه کې، که د لیډر او د سیاستدان په جامه کې،
که د فوج د کرنل او د جرنل په جامه کې موږ یو قسم د دغه وطن خاوندان یو د دې وطن خاوند اصل هغه مجاهد دی چې د پاکستان د قیام دپاره قربانۍ ورکړې دي ازادي حاصله کړې ده دا خلک چې نن په حکومت سپاره دي که شهباز شریف دی که زرداری دی که ملا دی که امی دی که قام پرست دی که مذهب پرست دی دا د بل پر قربانیو باندې برتونه غړي او ځان ته داسې یو حیثیت پیدا کړی دی او پیدا کوي چې دا خلک په تیاره کې وساتي او خپل جرم او ظلم ته دوام ورکړي الله د ودو ته هدایت وکړي که به هدایت په قسمت نه وي الله دې تباه وبرباد دا خلک کمیشن اخلي اوس زموږ سکیمونه دې راغلي دي بیا یې نوی شیډول نه دی راغلی ځکه موږ دا اجازت نه ورکوو چې دی پیسې ون تیار کړي چې پیسې ون یې نه یې تیار دی سی یې نه کږي اتورایزیشن یې نه کږي ریلیز یې نه کږي وایي نو ولې نه ورکوې زوړ شیډول کې د هم د خلکو پوست اړولی دی یو شی په بازار کې په 15 روپۍ دی ته یې په 50 روپۍ په شیډول کې تا ورکړی دی چې ګراني جوړه سوې ده خو 50% به ګراني جوړه سوي تا خو 80% اگر څه په زاړه شیډول کې د سړي کار ورکړی دی اوس چې بل شیډول ورکړي خو دا سکیمونه د ګډ ناکاره نو موږ دا وایو موږ دا خبره نه کوو چې د بلوڅ آبادي ده کمه شي د بلوڅ مردم شماري ده کمه شي البته دا ضرور وایي چې زما مردم شماري نه ده سوي زه پر نیمې باندې پاته یم ته که د زیاته کړګي ده خو پنجابي نیولی ما نه یې نیولی زه یې هم کاټ کړی یم 5.5 لکه د قلعه سیف الله د ضلع آبادي ده مردم شماري یې ده باوجود له دغه چې د غرو د شلو خلک یې نه دي شمېرلي 5.5 لکه آبادي یې ده اوس یې راوستلګې ده پر 3 لکه 80 زره یې درولګې ده مقصد څه دی مقصد دا دی چې یو د اسمبلی ممبر یې دویم یې استحقاق نشته او زه ګر سره دا پوښتنه کوم له ما سره د مکران د اواران مظلوم زیاتوب نه دی کړی کدوس بیزنجو 4.5 اوټه په تېر وار باندې اخیستی و پر دغه جمهوریت زما سر نه دی خلاص پر ګډ د صوبه حکومت نه کولی وزیر اعلی نه و له دغه څخه بعد د اواران مردم شماري 1,40,000 ده د قلعه سیف الله مردم شماري 3,80,000 ده زما هم یو ممبر دی د اواران هم یو ممبر دی ولې دا ظلم نه دی تا ماته انصاف راکړی دی دغه بقایا چې له پنجاب ظالمه څخه وسایل راغلي دي دا امیر صاحب دی 100 واره ما ورته ویلي چې بای زموږ مظلومان نوکران راولګوه دی د نواب صاحب عزیز لګوي د وفاقي وزیر سړی لګوي ته ولې هغه لګوي نو عرض دا دی کون ممبر ہے تو شہباز شریف تو بھی وزیر اعظم ہے اور سے وزیر اعظم بنا ہے تو پھر اس کا استحقاق کیوں نہیں مانتے ہو ظالم کو ظالم کہنا یہ نماز سے بہترین عبادت ہے اگر شہباز شریف کو ایک حیثیت حاصل ہے مولانا کی حیثیت کی کوئی اعتبار ہے تو پھر شہباز شریف کی حیثیت کے اعتبار کیوں نہیں ہے تو کون کرے میں تو اس کے خلاف میں ہر ظالم کے خلاف بولتا ہوں اگر وہ ملا ہے وہ وزیر اعظم ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہے خدا کی قسم عدل کا جنازہ اس عدالتوں سے نکلا ہے یہ عدل یہ جج اگرچہ یہ جرم تصور کیا جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس قرآن کو اس جج کے سامنے رکھ دے کہ اس پہ ہاتھ رکھے کیا آپ اپنے عدالتی فیصلوں سے اپنے عدالتی طریقہ کار سے اپنے وکیلوں کے معاونت سے آپ مطمئن ہو آپ کا ضمیر مطمئن ہے
آپ کا کردار مطمئن ہے. خدا کی قسم میں نے بہت سارے ججوں سے پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام ناکارہ ہے، بالکل عوام کے فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہے، اس کے حق رسانی کے لیے نہیں ہے. ایک فرسودہ نظام بنا کے اور پھر کہتے بھی ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، سرکاری مذہب. جناب چیئرمین، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ظالموں کے خلاف ایک مناسب طریقہ کار سمجھتا ہوں کہ ظالموں دو طبقے ہیں پاکستان میں، ایک ظالم طبقہ ہے، ایک مظلوم طبقہ ہے. ظالم طبقے کی آبادی جو ہے کل آبادی کے 5% ہے، اور مظلوم طبقے کا آبادی جو ہے تمام آبادی کی 95% اب تناسب ہے. تو ان 95 مظلوموں کو متحد ہونا چاہیے ان 5% ظالموں کے خلاف جو وسائل پہ قابض ہے، جو وسائل اپنے دامن میں سمیٹ کے چھپا کے رکھا ہے. تو ان کے خلاف متحد ہونا چاہیے. یہ قرارداد اس کا میں تائید کرتا ہوں، یہاں تک کہ اس قرارداد کو ظلم کے لیے وسیلہ بنا کے نہ استعمال کیا جائے. اگر آپ مجھے انصاف نہیں دیتے ہو اور پنجاب کے بے انصافی سے روتے ہو تو ہم آپ کے ظلم کے خلاف بھی روئیں گے، بولیں گے جب ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا. لیکن آپ کا طریقہ کار پنجاب کے طریقہ کار سے ماورا نہیں، اس کے برعکس نہیں. یقیناً وہی طریقہ کار ہے جو طریقہ کار ظلم کے لیے نواز شریف نے اپنایا تھا، شہباز شریف نے اپنایا ہے. وہی طریقہ اور وہی وتیرہ اس بلوچستان میں بھی آج بھی نافذ العمل ہے. یہاں پہ جو بھی سردار ہے، جو بھی نواب ہے، جو بھی سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا ہے، اس سے میں ملا کو استثناء دیتا ہوں. ملا بھی جب یہ وسائل اپنے قبضے میں لاتے ہیں تو وہ بھی بسم اللہ کر کے ظلم شروع کرتا ہے، وسائل چوری کرتا ہے. منسٹر کا بھی یہی حال ہے، حکومت کا بھی یہی حال ہے. انہی الفاظ پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ میں جاؤں جو عوام پہ جس نام پہ میں نے ووٹ حاصل کیا ہے اس ایوان میں بولوں گا. مجھے 5 سالوں میں یہ موقع نہیں ملا، یہ نوبت نہیں ملی کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. آج کا دن آخری اجلاس ہے، اس میں ہم اپنے یہ تحفظات اور یہ جو ہمارے احساسات پیش کرنا چاہ رہے تھے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے